السلام علیکم، زم ریحان خان. دی وخت زه په ضلع کورم بګن کې ویلوړ یم. تاسو کتلی شئ د څه ټپله دا خلک راټول شوي دي د کرکټ ټورنمنټ نن اخري ورځ ده، فاینل ده. فاینل میچ ته په لویه توګه منتې خلک راغلي دي. که څو هم په ضلع کورم کې جنګ جګړې او لیارې باندې، خو هغه باوجود دا ځوانان چې کوم دي دا خبره نه خوښوي چې لیاره د باندې جنګ دی وي او دو پر امن طریقې سره دوی چې دا کیلونه اباد وي. دلته مو خلکو نه پوښتنې وکړې، هغو دا په دغه خبرې هم د هر سړي زور ورکولو چې کله هم لیارې باندې وي یا جنګ جګړې وي، دا ځوانان خفه وي، دوی ته مو بیا لوبه نه کېږي. دې حوالې سره مو دلته ځوانانو سره ویلوړ یو. د دغه کیل کې اوس دا یو کیلړي هم ده، دې سره خبرې کوو د دغه میچ حوالې سره او د دغه حالاتو حوالې سره. کوثر علم چې کوم ده هغه یو دغه کیل کې اوس لوبه هم کوي، فاینل یې ده. د تاسو کوم میچ روان ده او دا ویلی کېږي چې لیارې باندې جنګ جګړې دي، هغه باوجود دومره خلک دلته راغلي دي. څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ریحان بھائی ټول نوال خو مو دي تاسو شکریا ادا کوو. خلکو یې مو ډېر بېکاره یې مې جوړ کړی چې جنګ کېږي جګړې کېږي، خو الحمدلله دلته نه جنګ شته نه جګړې شته. الله دې نه کړي چې دلته جنګونه وي، که جنګونه وي د امن به بیا څنګه کېږي. خلک یې چې لیارې باندې که لیارې باندې که هر څه وي، مو چې کوم ځوانان دي هغه لګیا یو، مو اپنې مدد آپ ټورنمنټ یې ارینج کوو، خلکو ته دی یو امن پیغام ورکوو، د ښې کورمې امیج مو خلکو ته پیش کوو. صحیح. دا راته وایي چې اکثر مو د خلکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې اکثر چې لیارې باندې د پلیئرز خفه وي، یی چې مو کیلونه نه کېږي او خلک نشي راتللی. وکي داسې څه خبره شته؟ یقینا تیر ټورنمنټ و څو ورځې مخکې هم دی په همدې هفتې کې بګن کې یو بل فاینل و، هغه کې هم دا مسله وه لیارې باندې څه بو خو چې لیارې باندې مو ته دومره ډېر تکلیف وي که نه، لکه څه درته ویلي چې مو خو سپورټس خلکو سره تعلق ته چې سپورټس خلک مو ته نه رسي نو مو ډېر زیات خفه وو، انتهایي ډېر. ډېره مننه. دا کوثر خبرې تاسو واورېدلې. مو سره د دغه د ان سی بګن د دې علاقې چیرمن ده، لوکل ګورنمنټ چیرمن ده، هغه هم راغلی، هغه یو ځوان ده، هغه هم یو پلیر هم ده، کیلونه کوي. هغه سره د دې حوالې سره خبرې کوو. امجد رحمان تاسو ډېره مننه. دا راته وایو تاسو د دې چیرمن یو، بې حیثیت چیرمن د خلکو خدمات هم کوئ. څه ګڼئ دوره خلک راغلي دي او دا دی کې جنګ جګړې هم رواني، خلک یې چې لیارې باندې او دا مسلې دي مختلف. هر شپه یو ټینشن په کورم کې جوړیږي، خو بیا هم په دوره لویه توګه خلک راغونډ شوي. دې حوالې سره څه یایو؟ اصل خبره داسې ده چې لکه اوس دا ته خپله د کوم تماشای دي ته ولیدلو چې څومره غوړ توګه باندې خلک راځي دلته کې. خو چونکې مو حالات داسې دي کورمې هرمیشه هره شپه نن شپې حالات یو مډل وي، بلې شپې حالات بل مډل وي. نو مو دغه کوم خلک دي د کوم ټینس ماحول ده، دوره ټینس ماحول کې دغه ټورنمنټ یوه وړه غنې خوشحالۍ ده. دا کوم نوجوانان دي د مو علاقې والا دا راټول شوي دي، یوه خوشحالۍ ځان ته هغه کړې ده، جوړه کړې ده. نو مو دا غواړو چې کورمې کې هرمیشه دپاره همدا شانې خلک راټولیږي، همدا شانې خوشحالۍ وکړي. ولې چې سپورټس داسې ده، سپورټس سره امن راځي. سپورټس چې کوم ده دا خلک سره راټولیږي دا امن ته نه. دا اوس نن خلک چې کوم راټول دي دینه ته اندازه لاګي چې یاره د مو خلک څومره امن پسند دي، امن څومره خوښوي. چیرمن صاحب دا راته وایو چې مو دلته ولیدل د درې کورم په غوړه منتې خلک لګیا دي، دومره خلک راغونډ دي. د سپورټس دا خلک د ځوانان په خپل اپنی مدد آپ کې تحت دغه عرض کوي. د حکومت یا تاسو څه ډیمانډ دی؟ آیا تاسو دپاره حکومت دغو ځوانانو لپاره چیه کړي دي؟ ویلې چې اټول نه غاټه خبره ده چې امن، او دا خو د امن کې غاټ کردوره ده کوي. حکومت نه څه مطالبه لرئ یا اوسه پورې تاسو ته څه کړي دي؟ ریحان بھائی موږ ډېرې هغه وکړلې، حکومت سره ډي سي سره موږ شولو، کرنل سره مو میلو شولو، هغو ته مو ډېرې مطالبات وکړلې. خاص کر سپیشل ته دا ګراونډ د وخت سوال لکه درې کورم په هغه باندې غاړې باندې لوکیشن یې ډېر زبردست ده. خو چونکې دا داسې پټي دي، هغه پټی د خلکو پټي دي، هغه مو ته داسې په هغه باندې راکړي دي تاسو ورکې ګراونډ جوړ کړئ. نو حکومت طرفه نه مو ته نه څه فیسیلیټیز شته، نه ګراونډونه شته دي، نه څه ټورنمنټ شته دي. کنی زه بار دا خبره ورته کوم چې یاره موږ کوم نوجوانان دي، کوم سپورټس دي، ماشاءالله موږ کورمې کې د ټیلنټ څه کمای نشته. ته به خپله کسې اوس دا میچ شروع ده، ډېر زبردست میچ ده او اردوا طرفه کوم کیلړیان دي پلیر دي، ډېر زبردست پلیر دي. ټیلنټ یې څه کمای نشته، خو فیسیلیټي کمای ډېر ده. ویلې نه مو ته څه ګراونډ شته ده
څه حکومت یې کوي نه حکومت طرفه نه موږ ته څه ټورنامنټ جوړیږي او نه نور څه کټس وغیره څه میلویږي حکومت طرفه موږ ته هیڅ امداد نشته ده. ډیره مننه. دا تاسو د دې ان سی چیرمن دا دی خبرې واورېدلې وکي په دومره لوی ټینس ماحول دا لارې باند او جنگ جګړې په کرم کې हमेशा د پاره وي. خدا ځوانان چې اپنی مدد آپ کے تحت داسې ټورنامنټ جوړ کی او خلکو ته د خوشحالۍ ورکولې مکا ورکوي. ډیره مننه.